منافقان هم الفاسقون دوی فاسقان دي. وعد الله المنافقین وعد کړي الله منافقانو سره ده او منافقانو خزو سره ده والکفار کافرانو سره نار جهنم د جهنم وعد ور سره کړي ده خالدین فیها دوی به په جهنم کې همیشه وي هي حسبهم دا به د دوی د پاره دغه عذاب کافی دی لعنهم الله الله تعالی په دوی لعنت کړي دی ولهم اشتری دوی د پاره عذاب مقیمنو همیشه باقی پاتی کی دن کے عذاب دوی د پاره کالذین د اغه چا پشان من قبلکم چستاسو نوړاندې تیر شي دی منافقانو کانو اغو اشد منکم د تاسو نه ډیر مضبوطو قوتن د بدنی قوت کې واکثر اموالا هغه و ډیرو د تاسو نه د مالونو په جمعوالي کې و اولادا د دوی بچیم د تاسو نه ډیرو فاستمتعوا هغوی نفع اغستی وه بخلاقهم په خپلو مالونو په خپلو بچو په خپلو دنیوي مرتبو باندې نو فاستمتعتم تاسم نفع والی بخلاقکم په خپلو مالونو په خپلو دنیوي مرتبو په الوادونو نفع والی کما استمتع الذین من قبلکم لکه څنګه چې نفع اغستی هغه خلکو وه چې تاسو نه وړاندې تیر شوي بخلاقهم په خپلو حصو باندې وخذتم او تاسو ورننوتلی په باطلو خبرو کې کالذین د هغه چا پشان خاضو چې هغوی ورننوتي اولئک دغه کسان حبطت اعمالهم د هغوی عملونه برباد دي په دنیا کې او په آخرت کې اولئک هم الخاسرون دغه تاوانیان اوس د هغې ورته نمونه بیانوي علم یأتهم ولدی خلقو ته منافقانو ته نه دی راغلی نبأ الذین حالات د هغه چا من قبلهم چې دوی نه وړاندې تیر شي چې هغه قوم د نوح علیه السلام هغه عادیانو هغه سمودیانو قوم د ابراهیم علیه السلام اصحاب مدینه د شعیب علیه السلام قومیانو والمؤتفقات او هغه خلکو چې په هغې د ځمکه الټه شوې وه چا د لوط علیه السلام قومیان آتتهم دې ټولو ته راغلي رسولهم د دوی پیغمبران بالبینات په واضحه معجزو باندې فما کان الله لیظلمهم نه دی الله پاک چې په چا باندې ظلم وکړي ولكن كانوا انفسهم لیکن ودوی په خپلو ځانونو یظلمون ظالمان او د تقابل بیان دی د منافقانو سړو د منافقانو د ښځو بیان وشو اوس الله وی والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات مؤمنان ښځې بعضهم بعضې د دوی اولیاء بعضین دوستان به د بعضو نوري مومن د مومن دوست دی د مومن زنانه د بلی مومن د زنانه دوسته ده یامرون دوی به حکم کوي نارینه نارینه وته زنانه زنانه وته بالمعروف د ښې کار د ښه کار چې شریعت ورته ښه ویلي وینهون دوی به یوم المنع کوي عن المنکر د ناکاره کارنا دغې وجې نه عالمان وایي د زنانو د پاره علم زده کول تبلیغ للیږل چې په شروطو د حیا د هغې برابر وي دا جائز دی او دې دلیل دی زنانه به بلې زنانه ته حکم د نیکۍ وکړي او منع به یې کړي د بدۍ نه سړی به بل مسلمان سړي ته د نیکۍ حکم وکړي او د بدۍ د کار نه بیا منع کړي خو چې دا د پردې سره برابري ویقیمون الصلاة دوی به همیشه مونځ قایموي ویؤتون الزکاة زکات به ورکوي ویطیعون الله د الله تابعداري به کوي د الله د رسول تابعداري به کوي اولئک دغه مؤمنان سیرحمهم الله زر دی چې الله تعالی به په دوی رحم وکړي
ان الله بشک الله پاک عزیز د غلبه والا ذات ته حکیم د حکمت والا ذات ته وعد الله المؤمنین الله وعده کړی د مؤمنانو سره ده والمؤمنات او د مؤمنانو خزو سره ده جنات د جنتونو وعده ور سره کړی ده مستقل وعده نارینه سم ده زنانه سرم ده د جنت تک کې زنانه په خپله مستقله ده که نیک عملي د زنانه هوا د خاوند دی نه وه خاوند به جهنم لځي زنانه به جنت ته که بد عملي د زنانه وه خاوند دی نیک عملي وه خاوند به جنت ته ځي زنانه به جهنم ته تجری چې چلیږي با من تحتها الانهار لاندې د هغه ونو د دغې جنت د باغونو نه څلور نیرونه به لاندې بیږي خالدین فیها همیشه به پکې وي ومساکنه د اوسېدلو ځایونه به وي طیبة پاکیزه پاکیزه فی جنات په جنتونو کې عدن چې قابل به د اوسېدلو وي ورضوان من الله رضامندي د الله تعالی د طرف نه اکبر عدد جنتونو نم لویه ده ذلک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده الله دې زمونږ او ستاسو هم نصیب وګرځوي یا ایها النبی ای د الله پیغمبره جاهد الکفار والمنافقین مخکې د منافقانو د عیبونو بیان وش اوس الله خپل پیغمبر ته د کافرانو د منافقانو په باره کې د جهاد اعلان ورته کوي ای پیغمبر جاهد الکفار نو کافرانو سره ته جهاد وکړه نو دا جهاد د کافرو سره وکړه په توره باندې والمنافقین او منافقانو سره جهاد وکړه په زبان او په ژبه باندې لسانی جهاد منافقانو سره وکړه او دیت او د لاس جهاد د کافرانو وغلظ علیهم دوی سره سختی راواله د شفقت په ځای کې ور سره سختی وکړه ومأواهم دوی د دې ځای جهنم دی وبئس المصیر ډېر ناکاره د ورتګ ځای دی دغه جهنم یحلفون بالله دا منافقان قسمونه کوي په الله تعالی باندې ما قالو چې موږ داسې غلطه خبره کړې نه ده دا چې کله د تبوک غزا له مسلمانان لاړلو تقریبا 19 کسان منافقان دي یا 12 کسان په تبوک کې ناست دي یو طرف ته د منافقانو یو بل سره رابطه او یو بل پیژندل او لګیا دي خپل منځ کې نبی کریم علیه السلام ته کنزل رد بد ووایي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وجلو په باره کې دوی یو مشوره وکړله دوی دا وویل چې موږ به څه کسان مخې ته لاړ شو په فلانۍ لاره باندې او هلته به کینو پټه او هغه لاره باندې چې کله دا پیغمبر راځي نو په پټه باندې به پې موږ یو غټ غټ راوغورځو هغې له به داسې دیکه ورکړو موږ به تیاري ښودې چې په ده را پرېوځي او دی مړ شي او دغه زمانه کې یو صحابي د دوی خواصه ناست دی د هغه نوم د عامر ابن قیس نومېږي او دې منافقانو دې خبرو کې دام وویله چې ګورئ موږ او تاسو د مدینې خلکو او دا پیغمبر د بار نه راغی ملګري اوسو او موږ له روټۍ ورکړله او موږ له اوبه ورکړلې اوس موږ ته منافقان او موږ ته رد بد وایي نو یو متل دی چې سم من کلبکه یاکلک وی سپی چې د کلب سورب کو په تا بچک لګی نو دا سپی نبی کریم علیه السلام ته وویل او دا سپی صحابه کرامو ته وویل
دا عامر ابن قیس نبی کریم علیه السلام ته دا خبره بیان کړه چې دغه کسانو دا مشوره وکړله او دی په مدینه کې ورته وویله او دوی ستاسو په باره کې دا خبره وکړه دوی قسمونه وکړل د هغه قسمونو بیان دی یحلفون بالله اوس دوی قسمونه کوي په الله تعالی باندې ما قالو چې دوی دا د کلمه د کفر نه دا ویلې ولقد قالوا الله یقینا ویل دوی کلمه د کفر د نبی کریم علیه السلام په باره کې وکفروا دوی کفر وکړلو بعد اسلامهم پس د ښکاره کولو د مسلمانینا وهمو او دوی قصد او ارادې وکړلې بما د هغه لم ینالو چې هغه ورته ونه رسېدلې وما نقمو دوی بد نه ګڼي بله خبره د مسلمانانو صحابه کرامونه الا مگر دا ان اغناهم الله الله دوی غنیان کړل ورسوله د الله پیغمبر په خپلو دعاګانو په خپلو مهربانیانو فیتوبو کدی منافقان د صداقت توبه وباسي یکو خیرا لهم دا ولا افضل دا وان یتولوا کدی وګرځيږي يعذبهم الله بدوی له عذاب ورکی عذابا الیم درناک عذاب بولا الله ورکی په دنیا کې به مورکی او په آخرت کې به مورکی وما لهم نشتری دوی د پاره پزمکه باندې من ولی نس دوست ولا نصير نس بل مددگار ومنهم ځینې کسان من هغه څوک دي عهد الله چې هغوی معاهده کوله د الله سره لئن آتانا الله کتا مونږ ته چرته راکو من فضله مهرباني او مال دلاله راکو لنصدق